بسم الله الرحمن الرحیم. دغه وخت کې د فتنو دور دی. د فتنو نه ځان بچ کول ډېر ضروري دي او فتنې په ښه لباس کې په ښه جامه کې هم راځي. فتنې په ښه لباس کې هم راځي، په خراب لباس کې هم راځي. او د ټول نه خطرناکې فتنې هغه دي چې مسلمان ته او د مسلمان دین اسلام ته او د هغه اعمالو ته او عقیدې ته نقصان رسي. وضونه کېږي، موزونه به نه کېږي، نیک اعمال به کېږي، بیا به هغه نه کېږي. مسلمانان به په خپل ځان باندې اخته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ایاکم والبغضاء فانها الحالقه. تاسو بغض نه، کینې نه، حسد نه ځان ساتئ، دشمنۍ نه. فانها الحالقه، ځکه چې دا صفا کوونکې ده. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. زه دا نه وایم چې دا هغه چاړه ده چې ویښته صفا کوي، بلکې دا دین صفا کوي. یعنی د مسلمانانو د دوو کسانو په خپله کې د یو بل سره بغض، کینه، دا دین صفا کوي، عمل ته نه پرېږدي. دا د فتنو نه ځان ساتل پکار. کوشش دا کول پکار دي چې د مسلمانانو رخ الله جل جلاله طرف ته شي، جماعت طرف ته شي، نیکو اعمالو طرف ته شي، د معصیت او د ګناه نه یې واړی، الله جل شانه سره تعلق پیدا کړي. په ځای د دې چې په خپله کې په یو بل ونښلي او دین یې ختم شي. نو د فتنو نه ځان ساتي. کله به شیطان تا ته په داسې حسین صورت کې فتنه مخې ته کي، تا ته وایي دا کار فرض دی، نن سبا ضروري دی. هغه به وایي فتنه. هوښیار سړی هغه دی چې د شیطان د دوکې نه ځان خبردار کړي، د هغه د چال نه ځان وساتي. ډېرو خلکو ته په داسې صورت کې راشي، هغه ته وایي دغه وخت کې دا کار کول دي، داسې به تاسو اورئ. هغه به وایي فتنه. خوارجو د حضراتو صحابو په زمانه کې هغوی دمتوب ته دعوت نه ورکول، سینما او فلم بینۍ ته دعوت نه ورکول، سود او رشوت ته دعوت نه ورکول. هغوی وایي چې کوم سړی سود کوي کافر دی، موزي قضا شو کافر دی، وړه ګناه غټه ګناه ترې وشوه کافر دی. قرآن پاک به یې نیولی و، وایي راځئ په دې باندې فیصله کړو. خو روان خطا و، فتین خلک مسلمانانو یو بل کې دشمنان کړل او د مسلمانانو وینې به یې تویولې او ډېر قتلونه شوي. نارینه زنانه د مسلمانانو ښځې وینځي ګرځولي. بیا حضرت علی کرم الله وجهه د هغوی سره جنګ کړی دی او عبدالله ابن عباس صاحب پوی کړي دي، دعوت یې ورکړی دی او د هغه په دعوت سره په زرګونو کسان، تقریبا 60,000 کسان مسلمانان شو. 2-3 زره پاتې شول فتنه باز خلک، هغوی نه فتنه خوره شوه، هغوی بیا قتل کړ. حضرت علی کرم الله وجهه پوره لښکر هغوی طرف، ځکه چې فتنې خورولې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة. دا هغه فتنې نه ویریږئ چې هغه به تاسو کې بعضې خاص افرادو ته نه رسېږي، بلکې هغه به ټول خلک راګیر کړي. چې ځل شروع شو بیا به خلک راځي. نو دې وخت کې الحمدلله مونږ ډېر ګناهګار یو، لیکن په پاکستان کې د عوامو د مسلمانانو د دین سره تعلق شته. هر څه ښکاره دي، حلال ښکاره دي، حرام ښکاره دي. چې کوم فساق فجار خلک ته هغوی هم بیل دي، بالکل پته یې لګي. لیکن الحمدلله په دین مین خلک هم شته. نو که چېرې فتنه راله، بیا به پته نه لګي، بیا به هر څه ګډوډ شي. یو
دویم د الله جل شانه ذکر لپاره وخت خالی کوي، فارغ. که ته طالب یې، که زمیندار یې، که دکاندار یې، قرآن کریم تلاوت ته ورځ کې وخت اوزګار، د الله ذکر ته او تسبیحات ته وخت اوزګار. قرآن کریم کې الله جل شانه ذی بذی فرمایا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. اے مومنانو د الله جل شانه ذکر ډیر ډیر کوي او سحر او ماښام دغه پاکي او تسبیح بیانوي. عبدالله ابن عباس سے وایي چې یو عبادت هم الله په بندگانو نه فرض کړي مگر دا چې د هغې دپاره ابتدا او انتها یې ښي، د حدود متعین کړي دي، شرایط یې ښي دي، دې شرطونو سره به کې ماښام مونځ مونږ وکړو، دا مونږ د نور پرېوتو نه مخکې نه شو کولی، او د ماسخوتن وخت چې رواشي هغې نه پس د ماښام ادا مونځ نه کېږي، حد دی، او سبانۍ مونځ مونږ نن نه شو کولی. ما ته چا لطیفه وی یو پلټنه کې یو خطیب و امام عالم د فوجیانو کې امامان وي، هغه پلټنې سره سره ګرځېدو وزیرستان کې شتوا هغه پلټنه نو هغې هغه مشر چې و د هغې پلټنې کرنیل و که میجر و هر څه چې و هغه خطیب صاحب ته وایي چې خطیب صاحب سبا به د جمعې مونځ کوو ځنګل کې. خطیب صاحب ورته وایي چې هلکه دلته خو مونځ نه کېږي، دا خو ځنګل دی، د مونځ دپاره مصر پکار دی، دلته خو آبادی نشته. هغه ورته وایي اډر دی، میرا اډر ہے، زما اډر دی، څنګه به یې نه کوې؟ ده ورته وایي چې صاحب ستا اډر دی نو اوس به وکړو د زیارت په ورځ جمعې انتظار څه ته کوو، بیا به وسو. نو عرض مې دا کولو چې عبدالله ابن عباس سے فرمایي د جمعې دپاره جمعې ورځ شرط ده، نور شرایط دي، مصر شرط هغې نه بغیر نه کېږي. او فرمایي چې یو ذکر الله داسې شی دی چې د الله ذکر د هغې دپاره یو حد نه دی متعین چې دې وخت کې به یې کوې دې کې به یې نه کوې، هر وخت د الله جل شانه ذکر ته ځان ورکړئ. دریم دا چې کوم مجلس کې کښېنئ نو هغه مجلس کې خدای یادوئ څه ناست بسم الله الرحمن الرحیم په زور یې ووایه چې دا نور خلک یې مه وایي، او پکې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، وخت په وخت د دې کلماتو تذکره کو، ځکه چې دا د مسلمانانو مجلس دی، د هندوانو، د سکانو، د یهودو پیرنګیانو نه دی چې هغوی پکې انګلیش وایي، کله یو شی وایي کله بل شی. ته د هغوی پېښې مه کو، ته مسلمان یې. ماشاءالله، انشاءالله، واده چا سره کې انشاءالله وایه، تعجب خیز شی وویني چې سړی حیرانېږي ماشاءالله وایه چې په سړي ښه لګي. څه مصیبت او د غم خبره واوري انا لله وایه، څه خولې نه د خطا خبر روزي استغفر الله وایه. چې کله سړی خپل ځان ته نسبت شي لا حول ولا قوة الا بالله وایه. نو مختلف کلمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم معصور دي، او چې کله یو خپل څه خوبي بیانې نو هغه نسبت الله ته کو، الله جل ما دا کار وکړو خو الله پاک توفیق راکو، دا خبره مې وکړه خو الله توفیق راکو، ما دا نشو کولی. عیسی علیہ السلام معجزات په قرآن پاک کې ذکر دي، عیسی علیہ السلام معجزات په قرآن پاک کې ذکر دي. عیسی علیہ السلام چې کوم یو معجزه ذکر کوي باذن الله باذن الله باذن الله، تاسو وګورئ قرآن پاک تلاوت کوي، دا الله په اذن سره دا کار وشو، دا الله په حکم سره دا کار وشو. کوي عیسی علیہ السلام واحیی الموتى باذن الله، مړی ژوندي کوم دا الله په حکم سره، یعنی کوي الله په ظاهر وینا ته زما اشاره زما وي. د چې کله سړی نسبت ځان ته وکړي د خدای نوم وانخلي، دا خبره د خدای نه خوښېږي. د موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر په دې خبرې پسې وکړولو، سمندرونو په غاړو په کاڼو کې ګرځېدو، سی ویلو حالانکه خبره ګناه کبیره نه وه، ګناه صغیره نه وه، د نبی د شان مناسب نه وه. وی چا تپوس وکړو چې دغه وخت کې ستانه زیات عالم بل څوک شته؟ یاره زما په علم کې خو نشته.
ډېر مناسب خبره ده، لیکن د الله جل جلاله خوښه نشوه، ځکه چې الله پاک ته نه د دې نه بهتر خبر اورېدل غوښتل. هغه څه چې دی ویلو چې الله اعلم، خدای ښه پوهېږي، کېدای شي چې وي څوک. حالانکه موسی علیه السلام صاحب الشریعه پیغمبر و، د هغه نه زیات علم بل چا سره نو. بیا ورته وویل چې شته. قرآن پاک کې ذکر دی، سورہ کهف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ذکر دی. د احادیثو په کتابونو کې مؤلفین کتب صحیح سته راوړی دی. امام بخاری 100 ځایه حدیث راوړی دی د حضرت خضر سره ملاقات د موسی علیه السلام په دې یو ټکي باندې دومره کړه. سمندرونو په غاړو ګرځه، مجمع البحرین ته ځه، هلته کې نښې ورکوه وغیره وغیره. نو هر یو مجلس کې چې ناست یې الله ته نسبت کوي. خدای پاک لوی نه ده خوښه. پرون مې یو حدیث دلته تعلیم کې لوستو، حضرت شیخ رحمه الله فضائل الاعمال کې راوړی دی چې کوم 2 څیزونه داسې دي چې د هغې امر کوم او د 2 څیزونه نه منې کوم. چې کوم څیزونه منې کوم، عن الشرک والکبر، یو د شرک نه منې کوم، شرک مه کوئ، او یو کبر تکبر مه کوئ. لوی دا چې زړې ځان ته نسبت وکړي چې دا کار ما وکړو. څلورمه خبره ده چې په تنهایی کې د الله جل شانه ذکر کوئ. که ته خپل ځان غواړې چې زه مسلمان یم، زما د رب سره تعلق دی که د دنیا سره، نو ته چې یوازې شې ته سوچ وکړه چې ستا نفس کې څه شی راپورته کېږي. عربی کې متل دی الاناء یترشح بما فیه، الاناء یترشح بما فیه، برتن سے وہی نکلتا ہے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. بن لوخے دے شیشه نه ده، بهر نه نخ کاری، سر هم دومره تنګ دی چې تا ته پکې دننه شی نخ کاری چې دې کې څه دي. هغه لوښی الټه که، خوله ورته پرانیزه، یو څاڅکی ترې راتوی که، پته به ولګي چې څه دي پکې. که څاڅکی د اوبو ترې پرېوته نو پکې دننه څه دي؟ اوبه دي. او که د پیو څاڅکی ترې پرېوته نو پکې دننه څه دي؟ پی دي. او که د شرابو څاڅکی ترې پرېوته نو پکې دننه څه دي؟ شراب دي. او که د وینې او د بولو څاڅکی ترې پرېوته نو پکې دننه وینه او بول. لوښی یو دی. الاناء یترشح بما فیه. به هر حال عرض مې دا کولو چې په تنهایی کې د الله جل جلاله ذکر ته کې، او که ستا په زړه کې شیطانی وساوس راځي، خلکو ته زیان او نقصان رسول، غلط خیالات راتلل، د زنا خیالات، د غلا خیالات، د حرام او د خوړو خیالات، چې کله ته تنها کې ته سوچ وکړه، ته ځان اوتله، ته سې اوس به دې پته لګي. ځکه چې په تنهایی کې که ستا تعلق د خدای سره اوس به یوازې ته او ستا خدای دی، اوس به دې پته لګي. الاناء یترشح بما فیه، لوښي کې چې سي هغه ترې راوځي، اوس تنهایی ده، اوس به پته لګي چې په هغې کې څه ارادې راپورته کېږي، څه خیالات پکې راځي. نو د دې خبرې مشق وکړئ چې یوازې تنهایی او څوک نشته دی، خوشی ځای دی، خوشي کمره ده، په هغې کې ستا په زړه د الله جل شانه یاد کړه. یا الله زه خو ډېر ګناهګار یم، یا الله مرګ مې په سر ولاړ دی، بیمار یم، تبه مې ده، یا روغ یم، هېڅ پته نه لګي چې څه وخت مرګ راځي. ما خو هېڅ د آخرت دپاره تیاری نه دی کړی. حضرت معاذ رضی الله عنه صحابي خپل شاگرد تابعی اسود ابن حلال ته وایي نجلس نؤمن ساعتا، کینا چې لږ ساعت دپاره خپل ایمان تازه کوو، خپل ایمان تازه کو. مطلب یې دا و چې د الله باره کې خبرې وکړو، د الله جل شانه د تخلیق خبرې کول، د هغه د خالقیت، د هغه د مالکیت، د هغه د رازقیت، د هغه د رحمانیت، دومره مهربانه دی په مخلوق باندې، دا خبرې کول دا ډېر خوند کوي. او پیدا انسان د دې دپاره دی. یو حدیث مبارک کې راځي اللہ جل شانہ کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے. الله په بل څیز دومره نه خوشحالېږي لکه څنګه چې په خپل حمد خوشحالي. او ته چې خپل تعریفونه کوي د بل نم اورې چې دا زما تعریف کړي، ما ښه بیان وکړم څنګه اوس دې غوږ کې دي چې دا بل څه وایي، هغه هم تملق دی پکې، چمچه ده بس د تعریف شروع کړي، پکې وي او که نه وي دی من غټېږي. دا شیطانی خوی او خصلت دی. دا الله جل شانه تعریف وکړه، ما ته الله توفیق راکړو.
ما ته الله توفیق راکړو چې ښه تلاوت مې وکړو، ما ته الله جل شانه دا نعمت را کړی دی، ښکلی اواز یې را کړی دی ما ته الله. او یقینا دغسې ده ستا په خوله کې چې ته خبرې کوې، دا غاښونه، دا ژبه، دا شونډې چا پیدا کړي دي؟ په زور خبرې کوې، دا خدای پیدا کړي. بیا د دې د خوځولو د حرکت کولو وس او طاقت چا درکړی دی؟ الله جل شانه درکړی دی. نو په تنهایی کې یوازې د الله ذکر کوو، یوازې یو بل کس تر سره د الله ذکر. کور کې خپل ښځې سره، خپلو بچو سره، خپل مور او پلار سره کېنه، د الله ذکر کوو. د الله ذکر صرف مراد دا نه دی چې سبحان الله لا اله الا الله، دا هم د الله ذکر دی، لوی ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دي چې لا اله الا الله دینه غټ ذکر بل نشته. لیکن دین علاوه چې ته خدای پاک ګوره موږ د دارې ذکر کو بچو سره تذکره وکې، دا الله جل شانه را کړی دي، دا هر څه خدای را کړی دي، ځان مور پس نه دی کړولې. خدای دومره مهرباني وکړه، دا بیماری راوسته، خو شکر دی چې دینه غټه بیماری را پس را باندې نه دروستي. دا تکلیف رالو سوال بدی کو، دا عافیت شکر دی چې دینه غټ مصیبت کې نیو گرفتاره. دا تاوان رالو خو شکر دی چې دینه غټ تاوان را باندې نه راغلی. دا تذکرې کو، دا د الله ذکر دی. نو بل دا زړه خالص د خپل رب سره ساته، دې کې خپل رب ته ځای ورکړه. د دنیا ګندونو نه پاک کار کو، دکانداری کوا، نوکری کوا، ملازمت کوا، حلال رزق ګټه، حرام نه. خدا زړه الله جل شانه ته خالق په دې کې خپل رب کې چې کله ته په خپل زړه کې الله جل شانه کېنه، ستا د دې زړه به الله حفاظت کوي. او ستا د زړه ستا په بدن کې دی، ستا د بدن به خدای حفاظت کوي د شیطان د شر نه، د دشمن د شر نه، د یهودي او پیرنګي د شر نه، د مرزایی او قادیانی او رافضي د شر نه، او د هر ملحد او زنديق د شر نه او فتنین د فتنې نه خدای بچ کوي. ځکه چې تا په خپل زړه کې رب کې نو لري، قیمتي شی پکې پروت دی، د الله یاد پکې پروت، ایمان پکې پروت، تصدیق پکې پروت دی، ایمانی صفات دی پکې. او دا زړه بیا په بدن کې دی، ستا د ټول بدن به خدای حفاظت کوي. حضرت شاه ولی الله رحمه الله یو ځل شهزادګانو ته نصیحت کولو، هغه رال موږ ته صاحب څه نصیحت وکړو، ورته وایي چې زه تاسو ته یو مثال بیانوم. یو صندوق دی، په هغې کې هیره پرته ده، قیمتي لال. د هغه لال قیمت دومره دی چې د بادشاہ ټول حکومت په هغې باندې چلی. دا حکومتونه چې چلیږي شاته دی پسې سرمایه زمونږ پیسه سپکه ده. او سره ته بیا یو ملګري وي چې 5 روپۍ ریال نورم اوچت شو، پیسه ښکته شو، زمونږ پیسه سپکه ده. شاته ورپسې قیمتي څیزونه کم وي. په کوم ملک کې چې قیمتي څیزونه ډېر وي د هغې پیسه درنه وي. کویت وړوکی غونې ملک دی، د پېښور عمره پوره ملک دی. او په کویت کې سیال ذهب سیال بیدون کې سونه ده، تیل دی، تیل پکې ډېر زیات دی. نو پیسې په ټوله دنیا باندې درنه ده. کویتي دینار په ټوله دنیا باندې دروند، د ډالر نه دروند دی او د پاونډ نه دروند دی. نو چې حکومت شاته سرمایه څومره قیمتي وي، دومره هغه حکومت سکه او کرنسي هغه درنه حکومت په هغې چلیږي چې شاته اسم ني، نه کارخانې شته، نه فصل شته، نه زر شته، عیش نشته، بیا حکومت سره بیا پیسې جوړېږي، برکت یې نه. نو حضرت شاه ولی الله رحم الله شهزادګانو ته وایي چې یو صندوق دی، په هغې کې یو هیره ده. هغې هیرې قیمت دومره دی چې ثابت حکومت بادشاہ په هغې چلوي. نو د هغې به حفاظت څومره کېږي، په هغې باندې پورا غارت پې باندې ولاړ دی، ټوپکو په لاس، دایرې نه بهر دایره ده، بیا به هغه څومره قیمتي ځای کې محفوظ وي. هغه کوټه د هغې به حفاظت کېږي، د صندوق به حفاظت کېږي، بیا به د کوټې حفاظت کېږي، بیا به د هر یو څیز حفاظت کېږي. بل یو صندوق دی وما هغه شان دی، لکه تاسو به کتلي چې په بعضې کورونو کې ښځلې دپاره ټوکرۍ وي، غریبانان وي، هغوی کورونو کې ښځلې دپاره څه شی ني جمع شي، بارې به جارو وغورځوي. بعضې خلک لغونې وس طاقت وي نه د پلاسټک یو ټوکرۍ وي، په هغې کې دا کاغذونه غورځي.
بعضې دفترونو کې به تاسو کتلي چې هغه لوښی د کچرې هغه لغونه ډېر مزېدار وي، د سټیل وي، داسې خپه پې کېږي نو سر پرانیزي، هغه لغونه ډېر قیمتي په هغې کې هم کچره په دې کې هم وي، کچره ټولو کې ده لیکن هغه لوښی ښه دی. نو یو لوښی داسې دی چې په هغې کې هغه هیره ده، بل هماغسې لوښی دی صفا سوتره لیکن په هغې کې د ماشومانو اوړني پراته دي، د ماشومانو اوړي یعنې د ماشومانو د ګندګۍ کپړې چې مور ورته واچوي او په هغې کې ګندګي وکړي نو په هغې ډبي کې وغورځوي، هماغسې ډبی دی. نو تاسو ما ته ووایي چې دې دواړو ډبو کې به د کوم یو حفاظت کېږي؟ وایي چې دا غړومبي به کېږي، د دې دویم څوک حفاظت کوي؟ وایي نه، په دې څوک څه کوي، ځکه چې په دې کې خو ګند دی. دغسې په کوم زړه کې چې الله جل جلاله وي، د الله معرفت وي، د الله یاد وي، ایمان وي، ایمانی صفات وي، د هغه زړه نه بلکې د هغې سینې او د هغې بدن د هغې به حفاظت کوي. او دغه بنده چې په دنیا کې چرته ګرځي، کوم ځای ته ځي، الله جل شانه به د هغه په وجه د هغې ماحول حفاظت کوي. حضرت مولانا قاسم نانوتي رحمه الله نه یو ځل یو خادم خاص تپوس وکړو، مجلس کې ناست و، هغه خادم ورته ببوزې والو، پخوا د پکینو ببوزي و، یو زمانه کې بیا بجلی میلی بالکل نه وه، بعضې ځایونو کې غټ ببوزي، مونږ ورته ببوزې وایو. غټ ببوزي به نو هغه به یې داسې پوره مجلس ته وال، لکه زه چې ناست یم زما لاس کې ببوزی دی غټ، داسې ځمکې پورې دومره اوچت دی، او بیا به په دواړو لاسو نیولی او داسې به کور هم د ټولو خلکو ته به هوا تله. د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله داسې ناست دی، خادم یې مخې ته ولاړ دی، هغه ورته ببوزی وایي. هغه خادم خاص خادم و د هغه خدمت کولو، او بعضې خادمان داسې وي چې هغه د خپل استاذ نه، د خپل شیخ نه، د خپل محدوم نه څه قسم تپوس کوي نو هغه کولی شي آزاد، بل څوک داسې نشي کولی. هغه ورته وایي چې جی میرے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہے، وہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ جس ولی اللہ کے ولی کی قبر کے پاس دوسری قبریں ہوں تو اللہ پاک کی رحمت جو اس ولی کی قبر پہ نازل ہوتی ہے وہ دوسری قبروں کے اوپر بھی ان کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے. ما اوریدلی دی چې د الله ولی قبر وي، د هغه سره ګیر چاپېر قبرونه وي، نو د هغه نیک بنده په قبر چې کوم برکات او رحمتونو نزول کېږي نو د هغې برخه او اثر هغه نورو قبرونو ته هم رسي، اګر که هغه ګناهګار وي. دا مسله زما ذهن کې نه راځي چې دا نور خو ګناهګار دي نو خدای پاک په هغې څه کوي، نو هغې ته دا رحمت څنګه ځي. د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله یو ساعت خاموش ہو، بیا ورته وفرمایل چې مجھے بتاؤ، اردو کو پوئے گئی گئی، مجھے بتاؤ تم یہ پنکھا کس کو جھلا رہے ہو؟ دا ببوزے چاہتا ہوئے ویسے بتاتے وام ویلی نور خلقو تا حوازی ویچے او ٹولو تزی وکزنیم نبیا بدا دا ببوزے وحلو وی ما پا خلقو سکول خلق بخبل کار کئی دو خستا خادم امتاتے وام چتنی بیا زسکم ببوزے وی دغه سي الله جل شانه دا غولی په قبر باندې برکتون او رحمتون نازلین خلکو ته اثر رسیږي، او چې دې نه وي بیا به خدای پاک باغې نه نازلو. نو عرض مې دا کولو چې کوم بنده د الله نیک د خپل زړه حفاظت وکړي، په هغې کې ایمان او ایمانی صفاتو ته ځای ورکړي، دا غلط سوچونه، غلط خیالونه، چا سره عداوتونه او دشمنۍ، څو غلط ارادې د ګناه او د معصیت، دا ټول ګندونه دي. د دې مثال د ماشومانو د اوڼو دی چې په غولو باندې او په میتیازو باندې ککړ وي، په کوم زړه کې چې دا پراتی نو د هغې حفاظت څوک کوي؟ هغې څوک څه کوي؟ په کوم زړه کې چې ښې ارادې، د الله سره تعلق، د الله محبت او معرفت، تصدیق په الله باندې، د الله په هغه امورو باندې چې کوم الله جل شانه فرمایي، او ایمان څومره مضبوط وي، دومره قیمتي هیرې په هغه زړه کې پرتې وي، الله پاک به د هغې حفاظت کوي.